کومو کسانو چې د بېنظیر روپۍ نه دي راغستې نو هغه خپلې روپۍ چې دي اوس راغستی شي. که نوي کسان او که زاړه کسان نو تاسو خپل شناختي کارډونه چې دي هغه چک کولی شئ. ځکه ځینې زاړه کسان نو هغه خپلې روپۍ راغستې نو هغو ته وي چې ستاسو په اکاونټ کې چې دي دا روپۍ نشته نو دوی بیا وایي چې زموږ شناختي کارډ چې دی دا یې بلاک کړی. اصل کې ستاسو شناختي کارډ چې دی دا بلاک شوی نه خو دا ستاسو په اکاونټ کې چې دي دا روپۍ نه جمع شي. کله چې تاسو خپل شناختي کارډ وښیئ هلته کې هغه ستاسو شناختي کارډ چک کړي نو ستاسو په اکاونټ کې چې دي دا روپۍ نه جمع شي نو اکثر دا بیا لیټ جمع کیږي. نو اوس چې دی د دې اخرنۍ ورځې دي نو ستاسو په اکاونټونو کې چې دي دغه روپۍ جمع شي نو تاسو چې اوس خپل شناختي کارډونه چک کړئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا ملاویږي. داسې نوي کسان دي هغه اکثر وایي موږ ته د اهلیت میسج هم نه راځي او موږ ته دا پته نه لګي چې زموږ روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو د روپو چې دی داسې میسج تاسو ته نشي راتلی چې ستاسو روپۍ راغلي دي او تاسو لاړ شئ. دې خو چې موږ به میسجونه رالیږو خو کمتر کسانو ته چې دی که میسج جدا خبره ده خو هر کس ته چې دی دغه میسج نه ځي چې ستاسو روپۍ راغلي او تاسو فلاني ځای ته لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. تاسو به دې چل کوئ چې د دې لپاره به تاسو خپل شناختي کارډ وړئ او په شناختي کارډ باندې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو چک کوئ. که ستاسو په اکاونټ کې د روپۍ جمع شي نو دغه روپۍ به تاسو ته ملاویږي. بل لا چې تاسو د دې لپاره اهل یې داسې نه چې تاسو رجسټریشن وکړو او دا روپۍ به تاسو ته ملاویږي. د هغې لپاره به هغه تاسو له نمبر درکوي لکه د دې خپل سکور دی چې هغه سکور درکړي نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ تاسو ته ملاویږي. د کومو کسانو سکور د هغې نه سیوا نو دغه روپۍ چې دی هغو ته به نه ملاویږي. د سکور حد چې دی هغه 32 دی. که د 32 نه ستاسو نمبر اوچت و 33 و نو دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه ملاویږي. اوس کم کسان چې معذوران دي نو د هغو هغه چې د 37 نه لاندې نو هغو ته به دغه روپۍ ملاویږي. که د 37 نه لپاسې د معذورو کسانو نو هغو ته هم دغه روپۍ چې دی دا نه ملاویږي. او کم چې روغ کسان دي نو د هغو لپاره سکور چې دی هغه 32 دی. نو که کومو کسانو رجسټریشن کړی 15-16 میاشتې مخکې نو هغه کسانو ته چې دی هم دا قسم ملاویدی چې تاسو په خپل شناختي کارډ باندې دا روپۍ چې دی دا چک کولی شئ. ځکه زیاتکر کسان تپوس کوي موږ خپل رجسټریشن کړی دی خو موږ ته دا پته نه لګي چې زموږ په اکاونټ کې روپۍ شته که نشته. نو دا به تاسو هلته کې دکاندار ته ځئ او خپل شناختي کارډ به ورکوئ به یې چک کوئ. که ستاسو په اکاونټ کې روپۍ جمع شي نو دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. او اوس چې دی د دې اخرنۍ ورځې دي نو په دې ورځو کې چې دی په ټولو اکاونټونو کې دغه روپۍ جمع شي تر اوسه پورې چې دی 83 لاک کسانو ته چې دی دا روپۍ میلاو شي. تر ننه پورې 83 لاک کسانو ته دا روپۍ میلاو شي. او په دې کې چې کم کسان یو ځای شي دي هغه 90 لاک کسان دي. نو 9 لاکه کسان چې دی هغه اوس هم په دې کې لا پاتې دي. نو په هغې کې به تاسو هم یئ نو تاسو خپل شناختي کارډونه چک کړئ نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي. دا یو شارټ غونډه کې پیغام و ځکه بار بار هر یو کس تپوس کوي موږ ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه. نو د دې څه میسج چې دی دا تاسو ته نه راځي. یا به تاسو 8171 ته میسج کوئ نو د هغې نه هم کمتر میسج چې دی دا راځي. یا به سره په ټویټر باندې چې دی تاسو خبره کوئ. بله طریقه چې دا هغه دی نشته. او هغه آنلاین ویب سایټ چې دی هغه هم بند کړی دی. اوس په آنلاین باندې چې دی دا هم نه چک کېږي. یو څو ورځې وشوې چې هغه اوس کار نه کوي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپلې روپۍ چې دي تاسو چک کولی هم شئ او راغست